دا ماشومه د دیر سره تعلق ساتي او دا د شتګردو اغوا کړې وه او ډي پي او دیر چې کوم دی خو پوره زور لګولو. دا ماشومه د خبر وي د خلکو نه راخلاصه کړه او خپل مور پلار ته حواله شوه. دې ماشومې سره چې کوم ظلمونه شوي دي هغه دې په خپله باندې بیان کړي، تاسو یې اورېدې هم نشئ. نو الله تعالی دې معافي وکړي زموږ په دې معاشره کې والله چې ماشومان هم نه دي محفوظ، ځوانان هم نه دي محفوظ، بوډاګان هم نه دي محفوظ، تر دې پورې زناور هم نه دي محفوظ. یار الله دې خیر وکړي چې کېږي او مخکې څه او دې ماشومې خبرو سره والله زما زړه سم درد وکړو چې دومره ظلم خو نه وي په کار یار کم از کم.